ابو ذر رضی الله عنه خپل ښار یثرب کې و چې دغه وخت کې دوی ته د نبي علیه الصلاة والسلام متعلق څه خبر راورسېدو. دوی خپل ورور مکې مکرمې ته ولېږو چې ته لاړ شه او د دې کس متعلق څه خبر راوړه. د ابو ذر رضی الله عنه دوه وروڼه وو چې د هغې نومونه د یو نوم انس او د بل نوم انیس و، او دا دواړه د عربو ډېر زیات فصیح شاعرانو کې هم راځي. هغه مکې مکرمې ته لاړې، نبي علیه الصلاة والسلام سره میلاو شو. د هغې نه پس بیا ابو ذر رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شو او د نبي علیه الصلاة والسلام متعلق دا خبر دا جواب ورکو چې نبي علیه الصلاة والسلام داسې سړی دی چې هغه د نیکو حکم کوي او د بدو او د شر نه د بچ کېدلو حکم کوي. ابو ذر رضی الله عنه وویله چې دومره خبره باندې خو تسلی نشي کېدی. اخر په خپله د نبي علیه الصلاة والسلام خدمت کې حاضر شو. ابو ذر رضی الله عنه د نبي علیه الصلاة والسلام شناخت نو، یعنی نبی علیه الصلاة والسلام خو پیژندو نه او د چا نه تپوس کول هم د نه خوښول. ابو ذر رضی الله عنه د زمزم اوبه وڅښلې او په کعبة الله کې څملاست. علي رضی الله عنه راغی او د دوی سره په خوا کې ودرېدو. دوی نه تپوس وکړو چې ته مسافر یې؟ دوی ویل او بالکل زه مسافر یم. علي رضی الله عنه په دغه وخت کې دوی ته هېڅ ونه ویل او دوی هم علي رضی الله عنه ته هېڅ ونه ویله چې په دې کې سهار شو. ابو ذر رضی الله عنه بیا چې کوم دی کعبې شریفې ته راغی. په زړه کې د نبي علیه الصلاة والسلام د تلاش کولو هغه ارزو، مګر د چا نه تپوس کول خوښوونه. په دې ټیم کې علي رضی الله عنه بیا راغی. هغوی وفرمیل چې شاید د څه په تلاش کې راغلی، هغه تا ته اوسه پورې نه دی میلاو شوی. ابو ذر رضی الله عنه وویله بالکل هم داسې ده. علي رضی الله عنه ورته وفرمایي چې ما سره راځه. نو په دې ټیم کې بیا دې تپوس وکړو چې ای ځوانه ته څوک یې او څه دپاره دلته راغلی. ابو ذر رضی الله عنه ورته وویله چې خبر درته کوم خو که راز کې ساتي. علي رضی الله عنه ورته فرمایي چې واده ده. ابو ذر رضی الله عنه ورته فرمایي چې ما اوریدلی دي چې په دې ښار کې یو سړی دی چې ځان ته پیغمبر وایي. ما خپل ورور رالیږلی و خو هغه څه تسلي بخش خبر د دې ځای نه دی وړی. علي رضی الله عنه ورته وویله چې تا ښه وکړه چې په خپله راغی. د دې نه پسې ورته وویله چې ته د کوم سړي په تلاش کې، زه هم د هغه سړي خدمتګار یم او ځان سره چې کوم دی بوتلو. خو دا یې ورته وویله زه به تا بوځم هغه ځای ته، خو که هلته ډایرکټ د میلاوېدو څه چانس ونه لګېدو نو ته به لږ ټیم چې کوم دی دیوال سره ودرېږي. حضرت علي رضی الله عنه د ځان سره واخیستو او د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر کړو. دوی ابو ذر رضی الله عنه د نبي علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې اسلام څه شی دی. حضور صلی الله علیه وسلم د اسلام په بنیاد باندې دوی ته یو څو د نصیحت نه ډکې خبرې وکړلې. ابو ذر رضی الله عنه په دغه ټیم کې مسلمان شو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ابو ذره ته خو مسلمان شوې خو لیکن دا خبره ځان سره پټه وساته. ابو ذر رضی الله عنه ورته وفرمیل چې ما ته دا خبره ټیک نه ښکاري، زه دا خپله خبره پټه نشم ساتلی او چې کوم دی براه راست اعلان وکړو چې زه مسلمان شوی یم. په دې وجه قریش را جمع شو او د باندې چې کوم دی وهل ټکول شروع شو. په دې ټیم کې حضرت عباس رضی الله عنه راغی او دای چې کوم دی ولیدو نو قریشو ته وایي ای کمبختو دا خو د قبیلې غفار نه دی چې هلته ستاسو د تجارت سامان ځي او تاسو د هغه ځای نه کجورې راوړئ. نو خلک اخوا شو.
په دویمه ورځ باندې د بیا دغه شان اعلان وکړو او په اعلان کې د کلمه شهادت وویله، نو خلکو بیا د ده وهل چې کوم دی شروع کړو. ابن عباس رضی الله عنه بیا راغی، دا چې کوم دی د خلکو نه خلاص کړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته واپس د کور تلو اجازت ورکړو او دوی ته وویله چې ان قریب زه به یثرب ته درځم، زه به د یثرب هجرت کوم. د دې وجې نه بهتره دا ده چې ته لاړ شه خپل یثرب ته، خپل کلي ته، او هلته د خپل قوم ته د دعوت و تبلیغ دا چې کوم دی شروع که. دا راغی او خپل رور چې کوم دی انس سره میلاو شو. انس دې تپوس کوي چې روره ته په خیر راغلی؟ ده وویل بلکل راغلم. څنګه راغلی؟ ده وویل ما خو اسلام قبول کو. په دې ټیم کې انس هم ورسره چې کوم دی اسلام قبول کو. دوی دوه مسلمانان شو. د دې نه پس خپل دریم رور خواله لاړو، هغوی ته هم چې کوم دی د اسلام دعوت ورکړو، دعوت وچلو. انیس د هغه نوم و، هغه هم مسلمان شو. انس رضی الله عنه، انیس رضی الله عنه، ابو ذر رضی الله عنه، دا درې واړه چې کوم دی مسلمانان شول. د دې نه پس د درې واړو په خپل ټول کلي کې، په خپل ښار کې، خپل وطن یثرب کې د دعوت و تبلیغ کار شروع کو او د دې وجې نه هغه ټوله قبیله چې کوم